السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استاد محترم حضرت مولانا شیخ نور احمد دین سے، استاد محترم حضرت مولانا اسد اللہ سے، خوب اور درن مشر محترم حاجی احسان الحق سے، محتمم جامعہ حیات المسلمین، محترم صدر مدرس حضرت مولانا شیر بادر سے، حضرت مولانا غنی الرحمن سے، حضرت مولانا سلیم الرحمن سے، حضرت مولانا فضل اللہ سے، قاری سعید اللہ سے، محترم امیر ضلع خوک روڈ جناب اعزاز الملک افکاری سے، حاجی شفیع اللہ سے، امتیاز خان، خوگو درنو مشرانو، حضرات علماء کرامو، طالبان علوم نبوت، کشرانو، اور بدی مجلس کے چې موږ سره شریک دي، زموږ آواز اوري، محترم خواتین اسلام، زموږ میندې، زموږ خویندې، زموږ بچیانې. زه د ټولو نه مخکې حاجی احسان الحق صاحب خپل ورور ته، د دې جامعې ټولو علماء کرامو ته، شیوخو ته مبارکباد ورکوم چې یو اهم سنگ میل هغه تکمیل ته ورسو، او نن په ګڼ تعداد کې دلته زموږ بچو او بچیانو دا سندونه واغستل، علم د یو اهمه مرحله تکمیل وکړو، او د قرآن پاک حفظ وکړو، ناظرې ختمونه وشو. نو په دې ټولو باندې زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم، مبارکباد ورته ورکوم، هغوی ته هم، علماء کرامو ته هم، طالبان علوم نبوت ته هم، طالباتو ته هم، خواتین اسلام ته هم، د مجلس کې ناستو ټولو حاضرین ته هم، او د پوره آبادۍ ته چې دا جامعه، دا مدرسه د دې کومک وکړو، د دې حوصله افزایي وکړله، دې سره تعاون وکړو. عزیزانو، زه دوه خبرې تاسو ته کوم. یوه خبره د طالبان علوم نبوت ته کوم بطور تذکیر او یادګیره ده، او دویمه خبره د دې غیرتمند خاورې مخلصه مسلمانانو او سوچه پښتنو ته کوم. دا دوه خبرې کوم، او بیا به انشاءالله په شریکه باندې، په جمع باندې د خپل شیخ نور احمد دین صاحب خطاب مولو. خو د هغې نه مخکې زه چې کوم زما آیډیل و، زما دپاره ماډل و، رول ماډل، زما دپاره یو مثال و د پارلیماني سیاست، ډاکټر محمد یعقوب صاحب رحمه الله، د هغه تذکره کول غواړم، او د هغه استاذ او زمونږ استاذ حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه، د هغه لږه تذکره کول غواړم، او بیا د هغې نه پس دا دوه خبرې کوم. ورونو، مولانا مودودي رحمت الله علیه یو غیر معمولی انسان او الله تعالی هغه د خپل دین د اقامت او د غلبې دپاره خاص طور پر د هغې کار یې ترې اخیستی. تاسو اندازه ولګوئ، حیدرآباد دکن کې پیدا شوی، اورنګ آباد کې لوی شوی، دلی کې یې صحافت کړی، او بیا پاکستان ته راغلی. شاه فیصل ایوارډ ورته میلاو شوی، شپږ کتابونه یې لیکلي دي، 80 کاله غیر معمولی جدوجہد د 1920 نه تر 1979 پورې، 80 کاله
د اقامت دین د اعلی کلمت الله غیر معمولی جدوجہد عالمی سطح باندې کړی خو چې دا سړی د دې دنیا نه لاړ نو د ده په نوم باندې د خدای په دې ځمکه باندې یو مرله انتقال هم نه و یو مرله انتقال یو داسې مخلصه فنا فی الله انسان چې شپږ شلي کتابه لیکي شاه فیصل ایوارډ ورته ملاویږي عالمی شخصیت ته خو هغه هر څه یې د اقامت دین دې تحریک ته حواله کړي دي او د دې دنیا نه چې تلو نو د هغه په نوم یو مرله انتقال په دې ملک کې نه و په خپل کور کې به چې اوسېده په هغه کور کې ما 3 کاله تېر کړي دي هغه کور جماعت اسلامي پسې انتقال کړی هغې کې نن د اسلامي جمعیت طلبه او د جماعت اسلامي دفاتر او تحقیقي مراکز دي مولانا مودودي رحمت الله علیه ته به د خپلې زمانې خلکو غزالی عصر وي د خپلې زمانې علما او مشران ورته ابن تیمیه یو وخت وي د خپلې زمانې خلکو هغه ته دا خطابات ورکړي چې دا المسلم العظیم دی امام المسلمین دی رونو هغه د اسلام د جدوجہد د اسلام د قیام او د غلبې دپاره دا تحریک جوړ کړی او دا تحریک یې د اسلام په شورایي او جمهوري انداز کې هغه خلکو ته حواله کړی دی چې کوم خلک په دې تحریک کې مخلصین خپل خاندان ته نه دی حواله کړی جماعت اسلامي پراپرټي نه ده جماعت اسلامي جاگیر نه دی جماعت اسلامي خاندانی میراث نه دی جماعت اسلامي د رسول الله د امت شاملات دی ټول امت دپاره دی نو دا مولانا مودودي رحمت الله علیه چې دا خدمت یې کړی دی په 1954 کې دا د پاکستان لومبی عالم دینو چې هغه یو کتاب ولیکه مسله قادیانیت او فوجي عدالت ورته ملټري کورټ ورته د 500 سزا ورکړه او د 500 په سزا کې کیټیګوریکلی بالکل بلیک اینڈ وایټ کې دا خبره ولیکله چې تا ته د 500 سزا مونږ ځکه اورو چې تا یو کتاب مسله قادیانیت لیکلی او ورته د رحم اپیل در سره گنجایش شته صدر صاحب ته د رحم اپیل کولی شي هغه مسکی شو که الله تعالی په دې کار کې زما شهادت او مرګ لیکلی نو ما څوک نشي بچ کولی او که الله تعالی زما ژوندون لیکلی نو که تاسو الټم ځوړند شئ ما ته مرګ نشئ راکولی دا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه دومره لوی تحریک جوړ کړی دی چې اماراتو اسرائیل ومنه عمان اسرائیل ومنه مراکش اسرائیل ومنه سعودي عرب د اسرائیل د جهازونو په خپل خطه باندې د پرواز اجازت ورکړ مصر اسرائیل منلی دی نو ډان اخبار په اداریه لیکلی وه چې دا ټول مسلمان ملکونه د اسرائیل ته سجدریز ولي دي دا شاهان دا بادشاهان دا شیخان دا ولې د اسرائیل په چوکټ باندې په درشل باندې په دروازه باندې داسې پړ مخې پراته دي ډان وایي چې دا ځکه چې دې وخت کې دغه شیخانو ته او دغه بادشاهانو ته اسرائیل او د هغې سرپرست امریکې او یورپ ته لوی خطره په دنیا کې پولیټیکل اسلام دی پولیټیکل اسلام سیاسی اسلام سیاسی اسلام څه ته وایي اسلام خو یو دی اکه چې د قرآن په صورت کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه راغلی دی قرآن و سنت د هغې تفصیلات دي خو استعمار او باطل دا اسلام تقسیم کړی دا صوفي اسلام دی دا قابل قبول دی دا روایتی اسلام دی دا قابل قبول دی دا جهادي اسلام دی دا پولیټیکل دا ایکسپټیبل نه دی اسلام یو دی نو پولیټیکل اسلام دا د هغې د مخنیوي دپاره بیا ډان اخبار لیکلی چې دا پولیټیکل اسلام ریپرزینټ کوي څوک هو ریپرزینټ د پولیټیکل اسلام پولیټیکل اسلام سیاسی اسلام چې هغه وایي چې د درس و تدریس د حلقې پورې به اسلام محدود نه وي د منبر او د محراب پورې به اسلام محدود نه وي
د عباداتو پورې به صرف اسلام محدود نه وي. اسلام به په مملکت کې، په سیاست کې وي، په ریاست کې وي، په حکومت کې وي، په عدالت کې وي، په تعلیم کې وي، په بازار کې وي، په مارکیټ کې وي، په بین الاقوامي تعلقاتو کې وي. اسلام د الله عبادت دی، د الله بندگی ده، د الله غلامی ده. او اسلام دا د ژوند ټولو دایرو پورې د هغې احاطه کوي. دا پولیټیکل اسلام دی. دا پولیټیکل اسلام خطره ده شاهانو ته، بادشاهانو ته، استعمار ته، اسرائیل ته، د هغې سرپرستو ته. او وایي چې دا پولیټیکل اسلام ریپرزنټ کوي 3 قوتونه. نمبر 1 اخوان المسلمین اف عرب، حماس اف فلسطین، د جماعت اسلامی اف پاکستان. دا مولانا مودودی رحمت الله علیه دی. نن د اسلام او د شاعر اسلام د تحفظ، نن د اعلاء کلمت الله، د اقامت دین او د غلبه دین چې کوم عالمی تحریک دی، دا د مولانا مودودی رحمت الله علیه دا هغې د جدوجهد، د هغې د مساعی جمیله نتیجه ده. ورونو دا ډاکټر محمد یعقوب رحمه الله د هغه یو شاګرد دی. موږ د هغه شاګردان یو. موږ د مولانا مودودي رحمت الله علیه د شاګردان یو. ما ډاکټر یعقوب خان صاحب رحمه الله ته زیات ملاقاتونه نه وشوي. زه چې اسلامي جمعیت طلبه ته رالم، هغې هغه وخت کې 89-90 کې، او ډېر کم ملاقاتونه شوي. خو ما چې څه اورېدلي دي نو هغه زما رول ماډل، هغه زما دپاره یو مثالي قاعده او رهنما و. ویجلنټ، بیدار، خپل کار سره مینه او محبت کول، محقق، مطالعه کول، او په پارلیمنت په فلور باندې اسلام او د شاعر اسلام، د عقیده ختم نبوت او د ناموس رسالت، د جماعتونو، د مدرسو، د جمهوریت، د پارلیمنت د بادلدستۍ، د عوامو د حقوقو او د استعمار او د مافیا خلاف جدوجهد. دا د هغې د جدوجهد مختلف عنوانات دي. دا مونږ چې زه په سنټ کې کوم او احسان صاحب د هغې تذکره وکړله، دا دراصل د خپل پارلیماني قائد په نقش قدم باندې تګ دی. دا د هغې نه حوصله مونږ اخیستې ده، د هغې نه مونږ زده کړه کړې ده. هغه مثال مونږ ځان ته مخې ته ایښی دی. نو دا جامعه، دا د هغې 1958 کې دا جامعه جوړه کړې ده، او دا د هغې د اقامت دین د اعلاء کلمت الله د همه پهلو کوششونو یو اړخ دی، یو رخ دی. نو زه تاسو ته ووایم، او بالخصوص حاجي احسان الحق صاحب ته وایم چې دا مدرسه به د ډاکټر یعقوب صاحب د خدماتو شایع نشان جوړی، او دا به شایع نشان په 2 حصو سره. یو د دې عمارت، د عمارت کې به په هر کال توسیع کې، تعمیر نو بکې. دا زاړه عمارت دا بدل کې اوس یو غیر معمولی جامعه، کوم چې ډاکټر محمد یعقوب خان رحمه الله د میشن او د عظیم جدوجهد شایع نشان او آینه‌داري یو داسې بهترین بلډینګ سره، ښایسته تعمیر نو والا حیات المسلمین اداره دا به جوړوي. دویم بیا په دې کې سم چې هغې اندازو تحقیق به کوم، قلم سره یې مینه وه. په دې دومره سیاسي مصروفیاتو کې هم تصنیفات دي، کتاب سره یې مینه وه، ریسرچ سره یې مینه وه، علم سره یې مینه وه. او هغه د علم رڼا به د پارلیمنت د فلور نه والې تر کلي کوڅو پورې دا خپرونه، دقسې راسخ علم، دریابي علم، جوور علم والا علما د دې مدرسې نه تیارول. دا دویم. نو دا به زما حاجي احسان الحق صاحب ته بالخصوص، او دا زمونږ کلیکټیو میشن دی، اجتماعي کار دی زمونږ. نو دا زمونږ د ټولو کار، زه به هم پکې ساچوم او تاسو ټول به هم پکې ساچوئ چې دا جامعه مونږ شایع نشان او مثالي جامعه دا جوړوو. وروڼو اوس 2 خبرې کوم. لومړۍ خبره مې د خپلو طالبانو علوم نبوت ته کوله. دا مدرسې دا د دار ارقم او د صفه تسلسل دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې دار ارقم او په مدینه کې صفه جوړه کړې،
او اسلامی تهذیب چې کوم عظیم شخصیات حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه د دې مدرسو نه فارغ د صفه او د دار ارقم او هغه د هر میدان امامان تاسو ته پاغي کې په نظر راځي د علم امامان د تقوا امامان د عسکري میدان امامان د سیاست او د ریاست سټیټمنټ داغي امامان دا د دار ارقم او د صفه تشکیلو نه دا داغي تسلسل دی دا د درس و تدریس مرکز هم دی دا مدرسه دا د علوم نبوت نشرګاه هم ده دا د دعوت و ارشاد مرکز هم دی د تربیت و تزکیه مرکز هم دی او دا په حقیقت کې د اسلامی انقلاب مرکز دی د اسلامی انقلاب رونو اسلام علمی تحریک دی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لیکلی دی چې قرآن نزول په مکه کې کېدو نو په ټول مکه کې صرف 19 یا 18 کسان دا داسې وو چې دوی له لیک ورتله خوانده وو 20 نه وو یا 18 یا 19 په 500 آبادۍ کې په مکه کې 3 یا 4 کورونه داسې وو چې په هغې کې به قلم میلاوي دی تیاری وي جهالت و علم نو اسلام راغی او علم یې داسې عام کو چې د دې دپاره د عمر کې د دې دپاره د سماجي حیثیت کې دا ختم شو او کم سړی چې په کم مالی حیثیت کې و یا د عمر په کمه حصه کې و علم ته ګوډې ماتې کړي علم ترسیل اسلام علم دی اسلام رڼا ده اسلام نور دی اسلام تیاری ختمی نورونو دا مدرسې د هغې تسلسل دی دا حیات المسلمین او دا دینی مدارس او د دې مدرسو زه خصوصا د طالبانو علوم نبوت ته چې کوم بچې زموږ نن فارغه شوي هغې ته وایم همیشه د اسلام دفاع کړې ده خواه هغه فکري او نظریاتي اړخ دی او خواه هغه فوجي او عسکري اړخ دی دا فکري او نظریاتي تاسو وګورئ زه لرې نه ځم هغې به علماو تاسو ته تذکره کړي خو اکبر بادشاه 400 کاله مخکې تقریبا هندوستان کې بادشاه شو انپړه سړی 50 کاله حکومت یې کړی او دومره لوی حکومت یې چې د بنګال نه تر بخارا پورې 12 ملکونه دي پکې نن سبا دته یو جادوګر په غوږ کې وویل چې د نبي امي د دین 1000 سال پوره شو لہذا نعوذ بالله هغه دین به اوس معطل کو او د بادشاهي امي دین به پیدا کو هغې ته به هغه دین الهي وي او هغه یو کفر یو نظام جوړ کو او دومره جابر بادشاه 50 کاله حکومت یې کړی او د بنګال نه تر بخارا پورې د هغه سلطنت او ظالم و ډېر زیات هېڅوک نه یو کس راپاڅېد یو فقیر د هغه نوم شیخ احمد سرهندي رحمه الله مشهور دی په مجدد الفساني یو کس راپاڅېد خطونه یې ولیکل بادشاه ته په دربار کې ودرېده د قید و بند سختۍ یې تېرې کړې او سر یې په تلي کېښود هر قسمه قربانۍ ته تیار شو او د هغه سلطنت چې دومره غټه فتنه چې تاریخ نګار ورته فتنه اکبر وایي لویه فتنه وه او چې د بخارا تر بنګال پورې سلطانو حکمرانو هغه د فقیر په یوازې باندې د هغې مخ واړه هغه اقبال چې وایي کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں مرد مومن فقیر اچھا داسی وګوري سلطنتونه اړي او داسې بدل کو چې تاریخ نگار وایي چې بیا د هغه اکبر په اولاد کې د اورنګزیب عالمگیر غوندې متقی او فرزگار بادشاه پیدا شو هغه اورنګزیب عالمگیر علامه اقبال داغه په باره کې لیکلي سپاداري شهنشاه و فقیر دا یو سپه سالار دی دا یو شهنشاه دی خو په حقیقت کې دا ولی الله دی د بخارا نه تر بنګاله پورې سلطنت حکمرانو خو قومي خزانې نه به یو روپۍ نه اخسته د قرآن شریف کتابت به کو او ټوپۍ به جوړولې
او پاغي به خپل د ژوند نظام چلاو. سپادارو شهنشاهو فقیر د انګریزانو یو ځل دا سورت په انډیا کې یو بندرګاه ده، دا پیرنګیانو په خپل لیکلي دي. د سورت په بندرګاه باندې هندوستانیان مسلمانان سره زیاتې او اورنګزیب ته پته ولګېده. د دلی نه ورپسې لاړ سورت ته. سورت د احمد آباد کې دی، بامبې سره خوا کې دی. او داسې وډبول پیرنګي، داسې وډباو چې معافي پې مو غوښته، تاواني جنګ یې مو واغسته او وعده یې واغسته چې آینده به د هندوستان باشندګانو ته نقصان نه رسوي. اورنګزیب دا د شیخ احمد سرهندي المعروف په مجدد الفسانی دا د هغه جدیت نتیجه وه. دا چې دلته دا د قادیانیت فتنه راله، دا چې د انکار حدیث فتنه راله، دا جدید فتنه سیکولرزم، لیبرالزم، نیشنلزم، دهریت، مادیت، مغربیت راغی. د دې طاقتور جواب دا طبقه علما کړی، اهلیان مدرسه کړی. او بیا عسکري او فوجي لحاظ سره تاسو وګورئ دا صلیبیانو په باره کې تاریخ متفق دی چې د هغې دوه مقاصد دي. یو ټول یورپ اتحاد وکړو، را روان شو بیت المقدس ته. یو مقصد دا و چې قبله اول والو. دویم مقصد دا و چې حرمین شریفین انهدام وکړو. ابرهه د خپلې زمانې هغه صلیبیان د هغې مخ واړو طبقه علما. بیا تاتاریانو ته تاریخ نگار وایي چې دا د خپلې زمانې اټمي حمله وه. اټمي حمله څه ته وایي؟ اټمي حمله چې په کوم ملک باندې وشي هلته اوبه ختم شي، ژوند ختم شي، ونې باغونه فصلونه ختم شي، انسانان ختم شي، مرغۍ ځناور څاروي ختم شي، انساني آبادي ختم شي، هر څه آوار شي. دې ته وایي نیوکلیر اټیک او نیوکلیر بم. دا د هغه وخت اټمي حمله وه. تاتاریانو به ګټې او لوټې سره دښمني کوله او وارول به کتابونه لایبرري به سوځولې، د انسان د سرونو مینارونه به جوړول. او دومره قتلیام یې کړی دی چې 600 کاله مخکې 1280 کې بغداد یې تباه کړی. د بغداد آبادي 680 سال پس خپل هغه وخت ته ورسېده چې کله د چنګیز خان په وخت کې وه. دومره تباهي یې کړې وه. د هغې مقابله علما وکړه. د سیک مقابله چې هغه سره د نیپولین جرنیلان او یورپین توپخانه وه، د هغې مقابله وکړه. د پیرنګي مقابله وکړه. دې وطن ته چرچل راغلی دی، 6 میاشتې جنګ کړی دی. هغه 6 میاشتو په جنګ باندې هغه یو کتاب لیکلی دی، د سټوري اف د ملکنډ فیلډ فورس، د ملکنډ د جنګ کیسه. په هغې کې هغه لیکي چې دې پښتنو کې غټه مسله دا ده چې دوی کله په امتحان او ازمایش کې پریوزي او د دې ازادۍ ته، ثقافت ته، دستور ته خطره شي، نو دوی د مولا نه راچاپېره شي، د مولا نه. او بیا د مولا دپاره چې څومره کنزل کېدی شو هغه په خپل کتاب کې کړي دي. میډ مولا، پاگل مولا، وایلنٹ مولا، متشدد مولا، فناټک مولا، جنوني مولا. ولې هغه ته پته وه چې دا زړه درد راته چا راکړی دی، دا درد د زړه راته چا راکړی دی. نو دا زما درخواست دی تاسو ته چې تاسو د هغه سلسلې تسلسل یې، دا چې کوم طالب علمان دلته ناست دي، دا چې کوم بچیانې زما نن فارغه شوې او هغې اوري زما دا خبره، د هغې تسلسل یې، نو هغه تسلسل به ساتئ. مولانا ګوهر رحمان صاحب په خبره دا لومبۍ خبره خپله راغونډومه، هغې به فرمایل، زموږ شیخ و، هغې به فرمایل چې هغه عالم چې د اقامت دین اعلی کلمت الله دپاره خپل علم نه استعمالوي، د هغه مثال د هغه فوجي دی چې خپله وسله په چاوڼۍ کې د نمایش دپاره ایښي خو د خپلې دفاع دپاره یې استعمالوي. نو دې نه به په نمایش کې په چاوڼو کې د فوجیانو وسله، هغه نمایشي وسله به ترې نه جوړوي د دې علم نه. دا به د باطل خلاف، دا به د استعمار خلاف، دا به د طاغوت خلاف، دا به د سامراج خلاف، دا به د اقامت دین، دا به د اعلی کلمت الله دپاره دا خپل علم بطور اسلحه، بطور هتیار دا استعمالی. او د دې طریقه څنګه چې زما مشرانو تاسو ته وویل، جماعت اسلامي د اقامت دین
او د اعلاء کلمت الله تحریک ته د دې مشري به کوئ، د کې به مرسته کوئ، د کې به شاملېږئ، د دې سبا جوړېږئ. دا لومړۍ خبره. دویم او آخري خبره دا کومه چې ګوره د مسلمانانو آبادي ده په دنیا کې 24%. دا تاسو ویلی چې هر څلورو کسانو کې یو کس مسلمان دی په دنیا کې. رقبه یې ده 19%، یعنی که سل جریبه ټول وطني نو 19 جریبه مسلمانانو سره دی. خو ګوره دا د خدای پاک څومره لوی احسان دی چې 24% آبادی والا او 19% رقبې والا مسلمان امت ته 80% قدرتی دولت ورکړی دی. رقبه مې 24% ده، آبادی مې 19% ده او قدرتی دولت یې راکړی دی 80%. چې دا د رسول الله امت محتاج چاته دی، کشکول نه ګرځي، د چا نه غواړي نه، منحصر نه په چا، ډیپنډنسي یې نه. نو 80% په 24% په 19% رقبه کې 24% آبادی ده، 80% قدرتی دولت ورکړی. او بیا الله تعالی د ځمکې په مخ داسې کېنولي دي. ما اوس هغه مدرسه کې دا خبره وکړله چې دا ګوادر ته مخې ته بندرګاه د دې ته وایي آبنای هرمز. دا آبنای هرمز سوچه د رسول الله د امت ملکیت دی کې د چا شرکت نشته. دا آبنای هرمز نه سالانه 17.4 ملین بیرل پیټرول تیریږي. یو بیرل پیټرول کې 150 لیټر ہے، 1 ملین کې 10 لک ہے. نو 17.4 ملین بیرل پیټرول او 80% د دنیا پیټرول دا زموږ په لار تیریږي. پاټک پکې ولګوه دنیا به چولې به مړی شي د دنیا. نهر سویز 17,000 شپس داسې سمندري جهازونه چې هغه ټول د ریدي دومره یو جهاز تاسو لیدلی دي. دا د نهر سویز نه تیریږي. 5 ارب ډالر تینا راداري علی مصر 5 ارب ډالر داسې الله تعالی ځمکه ورکړې ده. 80 لکه فوج دی، 80 لکه فوج او د کارتوس نه والې تر راکټ او جهاز او اټم بم پورې هر قسمه وسله ده ورسره. خو دا څه شته دی. خو مسلمان په دې دنیا کې د 3مې درجې اوسېدونکی دی. هیڅ حیثیت یې نشته. بین الاقوامی سیاست کې حیثیت 0، بین الاقوامی تجارت کې حیثیت 0، بین الاقوامی تحقیق کې حیثیت 0. دنیا کې اس قسم اهمیت دې ته څوک نه ورکوي. ډسپیوټډ ټریټریز د ټولو نه زیات د جنګ علاقې دا د رسول الله په امت کې دي. یورپ کې نه دي، امریکا کې هم نه دي، استرالیا کې هم نه دي، افریقا کې هم نه دي، دلته دي د رسول الله په امت کې دي. ورونو که د کشمیر مسله ده، که د فلسطین مسله ده، که د برما ارکان مسله ده، که د عراق مسله ده، که د شام مسله ده، که د لیبیا افغانستان مسله ده، دا ټول د رسول الله د امت ټوکړي دي، د رسول الله د امت خاوره ده. دا میدان جنگ دی. دا ولې په کار خو دا و چې د هر څه سره موږ امامان، موږ مقتدر قوت وو، موږ طاقتور وو، موږ سوپر پاور وو، زموږ په اجازت خلکو ژوند تېرو، زموږ نه خلکو تپوس کو. خو موږ خو زموږ نه خو څوک تپوس نه کوي، موږ ځان نه مظلوم یو. ولې؟ د هغې وجه دا ده چې د الله تعالی سنت د رسول الله د امت حوالې سره دا دي چې دا به په کثرت وسله، کثرت تعداد، کثرت مال، کثرت رقبه، کثرت آبادی باندې عزت او افتخار او فضیلت نه مومي. دا به افتخار او عزت او فضیلت مومي په قرآن او سنت باندې. ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. دا الله په کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت باندې دا به په هغې باندې عزت او افتخار او امامت مومي تر څو پورې چې د رسول الله امت قرآن او سنت طرف ته نه راغلي. که د دې دا سړکونه دا د سرو کې او دا کورونه د هیرو جواهراتو کې دا به غلامي، د دې به حیثیت نه وي. ځکه چې الله تعالی پیمانه مقرر کړې ده زما دپاره د عزت او د امامت او د عظمت، هغه د دنیا مال و دولت او کثرت نه دی، هغه قرآن او سنت دی. نورونه چې قرآن او سنت ته عوام راشي، د رسول الله امت راشي او دې سره سره حکمران راشي تر څو پورې چې د رسول الله د امت حکمرانان هغه خلک چې هغې ته په خپله مغربي صحافیان وایي
چې دا د مغرب د انټیلیجنس ایجنسو ایسټ دي، دا د مغرب د جاسوسي ادارو اساسي دي چې موږ د رسول الله په امت مسلط کړي. تر څو پورې د رسول الله په امت حکمرانان هغه خلک دي چې د هغې تخمریزي، د هغې کاشت، د هغې کلټیویشن دشمن په موږ کې کړی. د دې حکمران طبقې کاشت او کلټیویشن او تخمریزي دشمن کړی ده. تر څو پورې چې د رسول الله د امت حکمرانان هغه خلک دي چې هغه د چیف ایجنټان دي دشمن، نو تر هغې پورې دا امت ازادي نشي موندی. خیر امت په حقیقي معنو کې نشي جوړېدی، د دنیا امامت او قیادت نشي کولی. دا تاسو وګورئ په مدینه کې سنیما، دا تاسو وګورئ په ریاض کې د امریکي ګلوکار پیټبل 5 लाख سعودي مرد و خواتین 3 ورځې میوزک میلا سرزمین حجاز و نجد، سرزمین حرمین و شریفین. دا تاسو وګورئ د فرانس صدر هغه سړی دی چې په کره ارض باندې کل کر د ناموس رسالت خلاف را پاسېدلی دی. کل کر د هغه د وی آی پی ګیسټ په طور باندې په سرزمین حجاز و نجد باندې استقبال. دا ولې؟ تر څو پورې د رسول الله په امت باندې چې دا خلق مسلط دي چې د دې کلټیویشن دشمن کړی دی، تخمریزي کړی دی، هغې دا ایسټ دي د دشمن د انټیلیجنس ایجنسو او دا چیف ایجنټس دي. مونږ به اول لر دین ازادي الو، دشمن خو زمونږ دشمن دی. د دشمن نه د خیر توقع بیوقوف کوي، د هغې نه زمونږ د خیر توقع نشته. هغې سره به مونږ مقابله کوو او مونږ د هغې مقابله کړې ده، کولی شو تر څو پورې چې مونږ د دینه ځان ته نجات نه وي ورکړی. نورونو د دې دپاره جدوجهد په دې وجه باندې اسلامي حکومت دپاره کوشش کول، جدوجهد کول، دا جهاد کبیر دی، دا فرض عین دی، دا جهاد فی سبیل الله دی، دا د رسول الله امت سره په دې زمانه کې لوی خیر دی. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اسلام په مثال د محل دی او اسلامي حکومت د دې چوکیدار دی. د کم محل چې بنیاد نه راغورځېږي، د کم محل چې چوکیدار دی لوټ شي لوټ. نن عقیده ختم نبوت او ناموس رسالت باندې که حمله ده، نن ارض الانبیاء قبله اول که غلام دی، نن د رسول الله د امت د خواتینو عزت او عصمت که محفوظ نه دی، چوکیدار نشته. او چې کوم ځان ته چوکیدار وي یا دشمن سره ملګری دی، د هغه په صف کې ولاړ دی، په دې فخر کوي چې زه فرنټ لاین کې یم، صف اول کې یم د دنیا دپاره. لہذا دې وخت کې د ایمان تقاضا ده، د اسلام تقاضا ده، جهاد فی سبیل الله دی، فرض عین دی، جهاد کبیر دی، د رسول الله امت سره لوی خیر دی، د عشق مصطفی تقاضا ده چې د اسلامي حکومت د قیام دپاره کوشش او جدوجهد وکړی شي. دا ضرورت دی. د دې نه بغیر موږ محفوظ کېدی نه شو، د غلامۍ زنځیرونه شلولی نه شو، خیر امت د منصب تقاضې نه شو پوره کولی. او اخیر خبره دا کومه چې بیدار اوسئ، بیدار. یورپ یونین قرارداد پاس کړی دی په دې تیر کال اپریل کې. پاکستان ته یو سہولت ورکړي دی جی ایس پی پلس، جنرل سکیم آف پریفرنس. دا چې دې ځله موږ کوم مصنوعات لیږو نو په دې باندې ټیکس میکس کمي، نو منافع زیاته کوي. زموږ د کارخانو نه چې کوم څیز جوړېږي دا یورپ ته ایکسپورټ کېږي، نو هغې ته یو سپیشل انسینټیو ورکړې ده، خصوصي رعایت یې ورکړی چې هغې ته وایي جی ایس پی پلس، جنرل سکیم آف پریفرنس. نو موږ تاجرانو ته، کارخانه‌دارو ته زیاته منافع په یورپ کې کېږي. نو یورپ یونین قرارداد پاس کړی دی چې دا کوم انسینټیو او مراعات، تجارتي مراعات پاکستان ته یورپی یونین ورکړي دي، دا دې مشروط کړی شي. څه سره دې مشروط کړی شي؟ نمبر 1 قادیانانو ته د خپل مذهب د تبلیغ اجازت سره مشروط کړی شي. نمبر 2 قادیانانو ته خپل عبادت خانه جوړولو اجازت سره مشروط کړی شي. نمبر 3 د پاکستان د قوانینو په کتابونو کې 295 بی او سی چې دا د ټول انبیاء کرامو او د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د ناموس د حفاظت قانون دی. دا وی ډسټینکټیو، دا وی ډسکریمینیټیو لا ده، امتیازي قانون دی، بین الاقوامي سټینډرډ خلاف دی. دا دې بدل کړی شي.
او نمبر 4 د پاکستان په جیلونو کې 2 کسان کې دي 2 کسان د یو نوم دی شفقت ایمانویل د دویم نوم دی شگفتہ کوثر په دې باندې لاهور های کورټ د 500 سزا په توهین رسالت کې خېجولې ده وی دا دواړه به رها کې او هغه سیبه په حفاظت باندې راولې مونږ ته لکه څنګه مو چې آسیه راوستي دا د یورپی یونین قرارداد دی دا پر انټرنیټ موجود دی نو تاسو به بیدار اوسئ تاسو به سترګې کلاو ساتئ زمون جغرافیه زمون عقیده زمون د دې وطن واک او اختیار په خطر کې دی واک او اختیار په خطر کې دی نو بیدار به اوسئ مرسته به کوئ او چې د چا کم ځای کې ډیوټي ده هغه ځای به زه په پارلیمنټ کې ډیوټي کوم زه په پارلیمنټ کې ډیوټي کوم دا زما فرض دی دا زما فرض دی چې د پارلیمنټ په فلور باندې د عقیدې ختم نبوت او د ناموس رسالت حفاظت وکړم دا زما فرض دی چې د پارلیمنټ د فلور نه د کشمیر او د قبله اول د آزادۍ چغه پورته کوم دا زما فرض دی چې د پارلیمنټ په فلور باندې د اسلام او د شاعر اسلام د دفاع خبره وکم دا زما ډیوټي ده چې زه د پارلیمنټ په فلور باندې د پاکستان د غریب عوامو د حقوقو خبره وکم او مافیا کاغه په ججارو کې دي کا په جردیلانو کې دي کا په سرمایدارو کې دي تاغي په ګریوان کې لاس واچوم دا زما فرض دی زه دې لپاره پارلیمنټ ته تلم د دې لپاره نیم تل فیکټری جوړې کم کارخانه جوړې کم د دې لپاره نیم تل خپل بچي یورپ ته ولېږم زه دې لپاره تلم زه یو جهاد فی سبیل الله لپاره تلم پارلیمنټریان بخپل کار کوي علما بخپل کار کوي د علم په میدان کې د تحقیق په میدان کې د تدریس په میدان کې د تقریر په میدان کې د تحریر په میدان کې عوام بخپل کار کوي او د عوامو کاردار جماعت اسلامی سره سپورټ وکړي جماعت اسلامی د اقامت دین د اعلی کلمت الله عالمی تحریک ته جهانی تحریک ته دې سره سپورټ وکړي او دې مدارس سره سپورټ وکړي دا مراکز دا د اسلامي انقلاب د لپاره موږ مراکز جوړ کړي دي دې سره سپورټ وکړي نو دغه به زما درخواست علامه اقبال شعر باندې دا خبره ختموم علامه اقبال وایي چې مؤمنا را گفت آ سلطان دی مسجد من ای همارو ای زمین مؤمنانو تخپل پیغمبر ویلی دي چې دا ټول کره ارض زموږ جماعت دی جعلت لی الارض مسجدا دا ټول کره ارض زموږ جماعت دی مؤمنا را گفت آ سلطان دی مسجد من ای همارو ای زمین الاما از گردش نه آسما مسجد مومن بدستی دیگران دا څنګه زمانه رااله د مسلمان جماعت د غیر په قبضه کې دا کره ارض زما پیغمبر زما د پاره جماعت ګرځولې دي او اقبال وایي چې د مسلمان د جماعت د غیر په قبضه کې دی د غیر په قبضه کې دی اقبال تاسو ته وایي مونږ ته وایي د طالبان علوم نبوت ته وایي زماري بچیان ته وایي خواتین اسلام ته وایي سخت کوشش بنده پاکیزه کش تا بغیرت مسجد مولای خیش کوشش وکا د خېټې بنده ما جوړېږي د جیب بنده ما جوړېږي عبد الدنیا عبد الدینار عبد الدرهم ما جوړېږي د میشن لپاره ژوند تیر کا سخت کوشش وکا مال حاضر کا لبیک اللهم لبیک مال حاضر کا اولاد حاضر کا ځان حاضر کا او د پیغمبر جماعت د غیر د قبضینه آزاد کا د غیر د قبضینه آزاد کا جماعت اسلامی د رسول الله جماعت د پیغمبر د امت جماعت د غیر د قبضینه آزادول او د امت په لاس کې د ورکول عالمي تحریک ته په دغه کې ستاسو نمرسته او کوم غواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین